بسم الله الرحمن الرحيم. کچری دنیا له کلام زیات شي او ذکر د الله کم شي نو زړه کې بس اخواله راځي. بل روایت کې راځي د مسند احمد روایت ده، یو صحابي نبی علیہ السلام لراغه، نبی علیہ السلام خدمت کې عرض کی چې اے نبی علیہ السلام زما زړه داسې محسوسوم چې دا سخت شوی دی، سختی پکې راغلی ده، ماته علاج وکړئ. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې درې کارونه کوه. یو خدای چې د یتیم په سر باندې لاس ګدا، د یتیم په سر لاس دا مطلب داغه پرورش کوه. دویم د غریبانو او محتاجانو سره مدد کوه، د محتاج او غریبانو سره مدد کوه، زړه به نرم شي. او درېمې وته ویلیو چې انسانانو سره د ښېګړې اظهار کوه، د خیرخواهۍ اظهار کوه، انسانانو سره د خیرخواهۍ اظهار کوه نو ستا زړه کې به نرمي راځي. دا درې علاج ورته نبی علیہ السلام کول او دا بالکل حقیقت دی چې څوک داسې کوي نو هغه کې الله پاک زړه کې نرمي راولي. او د زړونو د سخوالي ابن تفسیر ابن کثیر یو روایت ذکر کړي چې د زړونو د سخوالي درې علامات دي. یو علامت خدای جمود العين چې کدی ارسمرم عبادتونه کوي او ارسمره دعاګانې غواړي، ارسمره سخت وویني خود د سترګو نه د الله د یری نه اوخ کې چرم نزي، د زړه کې سخوالی شته. دویم هم دغه قساوت القلب چې دی مخامخ یو سړی وویني په سخته کې، دی په تکلیف کې او په ظلم کې یو سړی وویني، مظلوم وویني، دی یو حادثه وویني او دی بیا هم په هغه حالت کې هم یا ډیر زیات داسې مقامات وویني چې هغه د جړه مقامي او د زړه په هغې نرم نه شو، زړه یې خوږ نه شو، درد ورته ونه رسېده، نو دا هم د سختۍ یو نښه ده. او درېیمه نښه دا ښیي چې حرص علی الدنیا، د دنیا په څیزونو باندې ډیر زیات حرص کول چې بس وای چې نور او نور ډیرو منو دي، دا سره پوه شه دې سړي زړه کې سخواله ډیر دی او د دین نه بالکل دی ځان لې. او څلورمه نښه دا ښیي چې طول العمل، چې د کم سړي امیدونه زیاتی چې بھائی یو کور می جوړ که بل به جوړوم، یو جره می جوړه که بل به جوړوم، یو شل جری به جیداد می واه سلویخ به نور اخلم، پوه شه چې دې سړي زړه سخت دی. ښه د زړه کې د الله یاره ډېره کمه ده، نرمي پکې ډېره زیاته کمه ده، نو دې دومره اوږده اوږده امیدونه ځان له جوړوي. الله رب العزت دې زموږ زړونو کې نرمي راولي او تقرب د الله دې موږ ته حاصل کړي. نو الله وی بعضې د ګټو نه خو هغه دي لما یهبط من خشیة الله، چې د الله د یرې نه اورغړي. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله ناخبره د هغه عملونه چې تاسو کوئ. تاسو چې کوم عملونه کوئ الله ته غافل نه دی، الله یې ویني. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تاسو امید ساتئ، تمه ساتئ اے مومنانو، ان یؤمنوا لکم چې دی به تاسو سره ایمان وروړي، تاسو هم دا توقع ساتئ د دې ظالمانو نه، د دې يهوديانو نه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، او یقینا و یو ډله د دینه چې اورېده به کلام د الله، ثم يحرفونه، بیا به بدل کاغی لرا من بعد ما عقلوا، پس داینه چې پوهه وشول پی. ګوره د مشرکانو په باره کې الله رب العزت سوره برات کې ویلو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. چې وته وی چې مشرکان اوس خوشاله کنه د دې څخه مکمل دا نجس دی او پلید دی، نو بیا وته وی چې خیر دی هغه مدته دی هغه سلور میاشتې ختمې شوې، بیا هم کتا سره رسول پکې پناه اخلي دې مشرکانو کې، نو توله پناه ورکا په دې شرط چې د الله کلام ووري، نو کې دې شپ ته دې زړونو کې ځای وشي.
او بیا خپل ځای ته ورسوه د امن مقام ته داغي وجه الله خي ذلك بانه قوم لا يعلمون دا په دی وجه چې دی پويږي نه جهالت دی پکې کپوی شول د الله کلام اوري د کی دي شي اثر پیو کی او د دې باره کې سوې یقینا وایو د دینا چې اوري د به کلام د الله کلام به اوري دو او پکار دي چې اثر یې پکړي نه الټا اثر و پکېدو ثم يحرفونه بیا به بدل کا غیلرا د الله کلام به بدلو تحریف به پکې کو مخکې کتمان ذکر کړو او دلته کې تحریف ذکر کو من بعد ما قالوا پس داینا چې خبه په ځان پویګو خبه په پوی شول او بیا به بدل ک الله وی د دینه بدبخت قوم بلشتا د الله کلام د خپل دنیا لپاره استعمال د الله کلام کې تحریف د خپل دنیاوی مقاصد لپاره وکړو وهم يعلمون ناپوهه ندي سړی په ناپوهه کارو کې نو دی پوهه شي لکه پښتو کې مونږ وایو یو سړی نزي نو ویوا به خلم کنه خو چې یو سړی نه خوري نو سره بسو کوم نو دی خو چې کم نه پوهیدل نو الله وتا کلام اوري نو دای پړ کې لارو شي و چې دی خپويږي او سوچ یې وته کړی او بیان پکې فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فتنه پکې لټي خپل مقصد پکې لټي هغه سره بیا څه نکي وهم يعلمون الله وی دي خپویدل سره د پوی پیدا کار کو نو تاسو ته ډیر امید مساته چې دی به ایمان تراشي ځکه غو سره خیبر کې بیا لو وکړه چې داسې سره فکارو بس بیا وره ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا صفشول زړونه استاسو پس د دینم فهي كالحجاره نو داشول پشان د غټو او شد قسوا یا زیاد شول پسخوالی کې وان من الحجاره یقینا بعض د غټونه لما اغدی يتفجر منه الانهار چې روان شي داغینه ولی وان منها یقینا بعض د دې غټونه لما اغدی يشققو چې وچوي په میان باندې فيخرج منه الماء نور اوزي داغینه وب وان منها یقینا بعض داغینه لما اغدی يهبط من خشيه الله چاغي ورغړي د الله د يرنا ومن لا بغافل عما تعملون او ندی الله نا خبره دا عملونه چې تاسو کوي افتطمعون ايؤمنوا لكم آیا تاسو تمساته چې دی به ایمان وروړي تاسو سره وقد كان فريق منهم يقينا ويودل دينا يسمعون كلام الله چې اورید به کلام د الله ثم يحرفونه بیا به بدل کاغی لرم من بعد ما قالوا پس داغینا چې خبر په پويشول او خبر وته سوچو کو وهم يعلمون او دی په دی باندې پویدل چې دا مون غلط کار کو